لګول امام بخاري باب حفظ زکات رمضان وی وکلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان زي مقرر کړم چې دا بس تاسې مواري دلته به ته مقرري وایي چې زه ناست یم د شپې اوس یو کس راغی بوجۍ راغستې ده او د صدقې د مال نه ځان له ډکوي وایي ما ورله لاس ونیو چې صاحب څه کوې دا خو د صدقې مال دی ته دا پټې او غلا هم کې اوس خو به د نبي علیه السلام له بیمه چې هغه ستا لاس کټ کړي تا له سزا درکړي وی هغه راته ووایي چې بس زه ډېر زیات محتاج یم او زما اهل و عیال دی او د هغې دپاره مجبورۍ کې راغلی یم او ما ته څه مه وایه ابو هريره فرمایي زما پې زړه وسوځېد جمعه پرېښودو چې ځه بیا را نه شي وایي چې کله سهار شو نو نبی غیبدان صلی الله علیه وسلم راته د ځانه ووي وایي ما فعل اسیرک البارحة یا ابا هریره ای ابو هریره هغه د شپې چې د کم قیدي نیولی و د هغه سره دې څه وکړو نبي علیه السلام ته هلته کیمره نه وه لګولې شای کې کاته ښه دا د نبي سم یو علم دی چې الله تعالی ورکړی دی سحر راغی چا وله خبر نه دی ورکړی اولنی خبر نبي علیه السلام ابو هریره صاحب ته ورکوي د شپې چې هغه قیدي راغلی و د هغه سره دې څه وکړو او ابو هریره صاحب داسې انکار هم نه کوي او نه تعجب کوي ځکه هغه صحابه و د هغو ته پته وه چې دا د نبي سم علم دی داسې ورته نه وایي چې تا ته څه پته ولګېده نه هغه ورته وایي قربان زما پې رحم راغی بس پرې مې ښودو نبي السلام وایي انه قد کذبه تا ته څه ویلي دي دروغ ویلي دي وسیعودو او پسته شپه به بیا راځي پسته شپه به بیا راځي مستقبل خبر شو که نه چې علم د ما یکان او د ما یکون نبي اسلام ته نشته دی پسته شپه به بیا راځي او د صحابي عقیدې ته وګوره صحابي وایي عرفت انه سیعود لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سیعود وایي زما یقین و چې دا کس په وروسته به دا غل بیا راځي ابو هریره څه فرمایي زما څه یقین مې و چې راځي به تصدیق مې په دې خبره و ځکه مې تصدیق و د ځانه نه لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سیعود ځکه چې نبي علیه السلام ویلي چې راځي به نو زما پر زړه کې شک نه و زه منافق نه یم چې د نبي سم پایله مې اعتراض کوم چې تا څه پته ده د غیبو خبر دی ته را روانې زمانې خبر نه وروسته به راځي زما یقین و زه ورته یخ ناست یم او چې کاته مې کس راغی چې راغی بیا مې راونیو چې تا خو بېګا وي زه به نه راځم زه سره وعده کوم وعده د سره کوم بیا به د سره نه راځم خو هغه ورته نه لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تا نبي علیه السلام له بیایم ورته دې ځل مې مه بیایه او که بیا رالم بیا مې بوځې خو اوس مې ضروري لکه حاجت و که نه انتهایي مجبوره دی وایي زما پې بیا زړه وسوځېد ما بیا پرېښودم چې کله سهار شو بیا راته نبي اسلام ما فعل اسیرک البارحة د شپې چې دا قیدي نیولی و هغه سره دې څه وکړو ما ورته وایي چې قربان یا رسول الله بیا مې پې زړه وسوځېد او ډېره مجبوري راته بیان کړه ما بیا پرېښود نبي اسلام ته بیا وایي دروغ یې درته ویلي او وسیعودو پسته شپه به بیا راځي نو دی وایي چې دا الفاظ شته ګورې بخاري شریف کې عرفت انه سیعود لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سیعود زما بالکل یقین و چې دی به بیا راځي ځکه نبي علیه السلام ویلو چې بیا به راځي وایي چې درېیمه شپه شوه زه ورته ناست یم او دی راغی او کار یې شروع کړو ما د لاس نه ونیو چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نن به دې خامخا نبي علیه السلام له بیمه تا واده م کړې وه د وعدې خلاف ورزي دې م وکړه وی هغه ورته ووایي چې دواړه یو دغه نه کوو یو معاهده به وکړو یو بیعه به وکړو وایي څنګه بیعه کوو وایي بیعه دا ده چې زه به تا ته یو ډېر بهترین کلمات وښیم او د هغې په عوض کې به ته ما پرېږدې نبي اسلام له مې نه بوځې ده ورته ووایه بهترین کلمات څه دي بهترین کلمات دا دي چې کله ته خپل اوده کېدو ځای ته ځې نو ته یو ځل آیت الکرسي ووایه د شیطان نه به محفوظ نور د ضروري اشیاو نه یو خو د الله تعالی تقدیر دی د ضروري اشیاو نه به ته محفوظ الله تعالی به ستا د حفاظت دپاره فرشتې مقرر کړي نو آیت الکرسي چې ته ووایې که نه نو ته به د شیطان د هر څه نه په امن یې ته بیا په قلاره باندې بس کښېنه ستا حفاظت به الله تعالی کوي د فرشتو په ذریعه باندې نو چې دا یې راته ووایي نو زه خوشحاله هم شوم پرې مې ښودم چې زه وایي چې سهار شو نبي علیه السلام وایي چې څه چل دې ورسره وکړو هغه قیدي سره چې یې نیولی و چې دې نیولی و ښه
قیدي وایي دې ته چې ته یې ونیسي. نو نبي اسلام ته به دا معلومات هم چې ده نیولی غل راغلی خو ده نیولی هم دی قیدي ورته وي. قیدي خو ویلی شي چې ونیسي که نه چې ونیسي او بیا قیدي نه شو. نو یې څه دې ورسره وکړه نو هغه ورته ووایي چې بس ما خو ورسره بیعه وکړه ما ته دا کلمات وښودل زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم. صحابه خو د دې طلب کوه خو د علم د طلب دپاره وته بیا ابو هریره صاحب هغه خو د علم اولنی طالب دی. نو یې ما پرېښودو. نبي علیه السلام ورته ووایي چې بلکل رښتیا یې درته ویلي دا یې درته بلکل دا کم خبره چې ته وکړه کلمات همدقه کار کوه دا یې بلکل رښتیا ویلي دي خو ګوره انه کذوب دا شی کذاب و دا څه او بیا ما ته نبي علیه السلام وایي چې تا ته پته شته چې ستا د 3 ورځو نه په دې خوا د جګړه د چا سره وه؟ ما ورته چې الله ورسول عالم الله او د الله رسول به پوهېږي ما ته خو پته نشته چې دا چا سره وه. نبي علیه السلام وایي ذاک شیطان دا 3 ورځې چې په تا پسې راغلی و دا څوک و؟ دا شیطان و خو تا له الله غلبه درکړه او دا ستا کرامات دي چې په شیطان باندې ته غالب شوې. په تا غالب نه شو ته پې څه شوې؟ غالب شوې.